وقال يا بتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. اے زما پلارا، زما ابا جانا، هذا تأویل الرؤیا، دا تعبیر زما دا خوب من قبل چمالی دلو مخی، قد جعلها ربی حقا، اللہ تعالی داغی تعبیر کارکو، قد جعلها ربی حقا، اللہ تعالی داغی تعبیر سکو کاری کو. گوری خوبنا پدری قسم بانی دی. یو خوب هغه خوب دی چې انسان په دې خوب کې دننه د یری حالات ویني، اے خپل ځان مړ ویني، په جګړه ویني، او چا سره جګړه شوې ده، څوک یې وشت دی، قتل و غارت شوی دی، یا یو مړی چې کوم دی هغه په خطرناک حالاتو کې ویني، خپل کشر، خپل مشر، پردی مړی، خپل مړی، یا خپل ځان چې کوم دی، او یا یو بل رور مسلمان مومن په خوب کې په یو خطرناک حالات کې ویني. نو د دې خوب تپوس به د چا نه کوئ، چاته مه بیانوئ دا خوب، بس هیڅ چاته بیانوئ. څلور عملونه وکئ، څلور عملونه. اولنی عمل دا دی چې په کم طرف باندې اوده وي هغه طرف بدل کا، سائڈ چینج کا، بدلی کا. دویم عمل دا دی چې ته به ووایې درې پیرې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، درې پیرې به اعوذ بالله ووایې. دریم عمل دا دی که چېرې په کور کې حجره کې اوده وی نو درې پیرې به ګس طرف ته لاړې توکې، او که په تبلیغ کې جماعت ته راغلی وی، یا طالبان دي لکه دا طالبان چې جماعت کې اوسېږي، نو اسې د لاړو شکل به جوړ کړي، درې پیره به د لاړو شکل معمولی داسې به یې وکړي. څلورم عمل دا دی چې راپابسې او دس به وکړې، 2 رکعاته نفل به وکړې، بس د دې خوب چې څومره دغه و هغه ټول اوبه ویوړو ختم یې کړو. او دویم خوب چې کوم دی هغه خیالي خوبونه دي، یاره ورځې څه کار کې، څه سوچ فکر کې، او شپې په خوب کې هم عقل کې عقل دې ولیدل، دې ته خیالي خوبونه وایي، د دې څه حقیقت نه وي. دریم نمبر خوب چې کوم دی هغه رحماني خوب دی، رحماني خوب دی. پوه شوې؟ اوس د رحماني خوب علامات څه دي، څنګه به تاته پته لګي؟ نو د هغې دپاره طریقه کار دا دی چې وروره منځونه به دې 5 وخته کړي، ماسخوتن منځ به دې کړی وي، خوب به دې د سحر د بانګ نه مخکې به لیدلی وي، پوهېږې په خبره باندې، معدې بیماري به درته نه وي. ټیک ده؟ ځکه چې اکثر د معدې د بیمارۍ د لاسه هم انسان مختلفو خیالاتو شکار ګرځي. او دغه رنګي رحماني خوب چې کوم دی دا هغې علامات. بله علامه د هغې دا ده چې انسان په خپله چې کوم دی په دې سوچ فکر کې اوده نه وي چې چا یو ورور مسلمان ته د تکلیف رسولو منصوبې جوړولو په نیت اوده شوی نه وي.